دویم جل جلالین اوس خواله که جلالین کی گزاره وشوه کنه په طبیعت یې پوه شوئ بدا چې انشاءالله نیمه سپارې پورې ووایو بیا پې ښه پوهېږئ بیا به سپیډ کې کړو ښه بیا خو کار سم شو اوله کې لږ ګران په دې چې په مقصد یې پوه شي کوم ځای دی ولا تقولن هغه بره عبارت سره ولګوي وسألوا اهل مکه اهل مکه او د رسول الله مبارک نه پوښتنه وکړه ما تاسو ته ویلو یو جماعت لګلو مدینه منوره ته او دا غي مشر نضر بن حارث او سوق عقبه ابن ابي معيط او ویلار سے مدینه منوره ته الته اهل کتاب وسیږي او غوی سره علم دې د کتب سماویه دا غوی نه صحیح پختن زده کوي چې تر نبی کو چې پر حق نبی دې کنه دې هغه چې لاړو پختنه ته وکړه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم داوود نبوت کوي او سوالونه راته وخای چې دا نبی دې کنه هغه ورته درې سواله وکړي یو ځوانان په زمانه د فترت کې او غار کې پټشیو کې سړې راځي بلا دویم یو بادشاہ چې پټول ازمکه حکومت کړه دریو اطراف ازمکو ته سفر وکړ کیسه سوا دریم درو وسای چې روان شو به ورته دی خو خبره وانه ورته پورا کله دریو واړو جواب درکو نبی نه دی کله دریو واړو جواب در نکنو نبی نه دی کله دواوی درکو یو نه د روح جواب در نکو د کاف ذوالقرنین درک بیا نبی بس شرال ورتوی غم کوئی ناشنا سوال مزدک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تنا بدلتوی وسأله اهل مکه او د حضور نه اهل مکه سوال وکړه عن خبر اهل الكهف کهف د خبر د اهل کهف فقال حضور فرمایله اخبركم به غدا زبتاست سبا ته د خبر درکم ولم يقل ان شاء الله ان شاء الله تیر انبیاء باندې نسیان راځي ان شاء الله تیر فنزل د آیت نازل شو ولا تقولن موعظه ما پیغمبر لشین د پار د یو شی ال اجل شین دا د دې مرز دارو ده چې په لشین کې لام اجلیه ده څه شه ده د یو شی د وجه نه موعظه انی فاعل ذلک غدا زد دی کون کې سبا څه سبا غدا ای فی ما یستقبل من الزمان دا د کم مرز دا اصل کې غدا دی ته وای بعد یومک غدا چاته د دې استاد دی ورځې نو سبا ورته تسو نو ستاب زین کې دا غدن راځي ولنا فيما يستقبلون که غدن یو که بعد غدن یو که بعد غدن وی الى الايام ټول ته دا لفظ نه کته سبا ته خبر در کوم بلا ورځ کشل کاله پسم یادې ان شاء الله وکوي دا غدن په خپل معنا نه ده خان فساد معنا عام مراد ده ای فيما يستقبلون راځه دا ان شاء الله متعلق مولوی سے اتو خبرو ته فکر کوي سو خبرو ته ځکه چې دا بدر طرز کې بیا پکاريږي ځکه به اول نمبر خبر حسن بصری رحمه الله فرمایي چې چا خبر وکړه
ترسو پورې چې په مجلس کې وي او مجلس نه پورته شوی نه دی به ان شاء الله وای ان شاء الله من سنن الکلام دی څه شه ده من سنن الکلام نو حسن بصری سے وای ک یو سړی خبره وکړه او د په مجلس کې یو ساعت ناست خلا پورته شوی نه دی او د مجلس په اخره کې ان شاء الله صحیح ده اتحاد د مجلس پکې ضروری ده اگر که اتحاد د کلام نه دویم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے مجلس پکې ضروری نه ده که انفصال د مجلس راو سره د انفصال د کلام نو ان شاء الله ویل پکار خو څومره وخت پورې الا شهر یو میاشت بعد چې ان شاء الله وي بیا کار کوي دریم قول دا د یو کال پورې کار سلورم همیشه کار یو قول د چا ده د حسن بصری می درته وی کنه او دویم قول می د عبد الله بن عباس دریم می د قیل مولانا سے الى سنتين سلورم د قیل الى الابد پنځم د قیل الى 4 سنين وی سلور کالو پورې کار نه سلور میاشت پورې الى 4 اشهر سلور میاشت پنځم د قیل قول وی 2 کالو پورې شپږم نمبر وی ترسو پورې چې بل خبره نه شروع کړي نو ته ان شاء الله کار کوي د مخکینی خبرې لپاره او کو شروع د په کلام اخر کې وکړه نو به نه وم نمبر دار چې تاخير په ان شاء الله کې روان خو بشرط ان ينوي في الكلام ته چې کله خبره کې نو نیت کې بدیدای چې زب ان شاء الله وای نو بیا پکې فصل امراشي پروا نه کوي او که نیت کې ان شاء الله نو او فصل راغې بیا کار نه کوي اتم نمبر خبردار او قولی پیږي که هر څومره فاصله راشي نو ان شاء الله کې خبره کار کوي ولی ذکر الله تعالی په مراد د دې متکلم کوي ماته ګوره اتم قول دا د الله په خبره کې ماته ګوره چې یو سړی د خدای خبره کوي که ان شاء الله پکې نه وای صحیح ځکه الله تعالی په خپل خبره پی زما خبره کوي نو دې کیسه ان شاء الله پراته او کوم مخلوق د خپل خبره کوي یو انسان خپل خبره کوي نو بیا په ان شاء الله کې فصل نه راوړي ځکه چې د پته نشته چې زما په کلام کې ان شاء الله شته کار نه په خپل مراد پورا نه پوي او الله تعالی سکی الله خو پوي چې دې کې ان شاء الله کله یو کني دا مولوی سے اتقول من المحدثین درتوي ها او زمونږ استاد مذاهب اربعه چې دي دا په ان شاء الله کې د دې په خلاف دی وی ان شاء الله دو قسم ده یو ان شاء الله دا تبرکان او بل ان شاء الله دا تعلیقا ان شاء الله تبرکان ویل په کلام کې سنت من سنن الکلام
او ان شاء الله تعلیقا کچاوي نو دې سره کلام باطلی نو دې کې بیا دوه قول. امام شافعی رحمه الله فرمایي که ان شاء الله موصولا وی او که مفصولا وی کلام باطلی. که موصولا وی کلام سکی باطل. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله واینا کہ انشاءاللہ موصولن او تعلیقی وا کلام باطلی او که مفصولن بیان باطل. ولی خلق براغون شي یو بادشاہ او امیر به مقرر کی ٹھیک شو دا زمونږ امیر نو چې کله خوښ نه و بچ ان شاء الله نو بس ټول ملک بغړ شي کنه والکا زبی تا چې خزي سره واده کو تا ورته سره واده کوم هغه صحیح اوس کده سره وایي ته ان شاء الله بس خزه بدل نزي کنه ولی قبول باطل نشو. یو سړی په بچا باندې موټر خرڅ کی ما سم نو قربان سم زبردست خبره موټر به خرڅ کی کور به خرڅ کی ایجاب او قبول بوش ته د ان شاء الله سره سکی کلام باطلی رسبر ان شاء الله بس موټر به واپس کې کور دا خو به ټول عقدونه فاسد شو نکاحونه فاسد شو امارت ختم شو. اوس په خبره پوه نو د امام صاحب خبره سره دا قوی دا که ان شاء الله تعلیقا چوي سشه موصولا نو کلام باطلی او که مفصولا وی کلام نه باطلی. او امام شافعی صاحب وای نه که ان شاء الله مفصولا او که موصولا او چې تعلیقا دی ولی باطل ځکه تعلیق بالمجهول تا ته څه پته لګي چې د خدای رضا شته کنه دا کلام معلق ک بالمجهول شرط څه ده مجهول له نو تعلیق بالمجهول خو باطل له نو کلام دې باطل شکل نو خوشاشی سے وای ک موصولا او ک مفصولا من وای نه ک کلام موصولا باطل ای ک مفصولا بیان باطل. نو برته ان شاء الله مشکات کې راشي چې ایمان کې سړی دسی وي انا مؤمنون ان شاء الله نو سحال بای نو ته بحث بیا روان دی. ها د دویم نمبر حدیث کې حدیث ته جبرئیل کې درته راځي ان شاء الله. هغه تیر امارت کې جلبات کې نه طالبانو دا دغه روان کړه جیب او طالبان ته خود موټر وانه چل نه او سخت ګرمي او جلبات کوړې ګرمي من په یو لسمه فرقه هغه پټکی والی او بسرو دا خلی پیرامات وي او زه موټر وانی ما نو الته ډیل کو ورته وای دا غینه تار وتل چې ته بجم جم باندې ورغله وتا او دی خواري کوله چې ته چالان ما ورته وی مولوی صاحب چالان بشي کنه و ان شاء الله میدان تبرکن وی ک تعلیقن دی ویلا خو شمر من تبو برباد شو یو سات لګیا یو دی خپل ته اوس پکې مسالې دې کې کار دې کنه د خدای بندا ک تعلیقن دی ویلې خو موټر نه چا او ک تبرکن دی ویلې خو چالانی دي ویلا خو شمر تعلیقن مې ته خو شمر تبرکن مې ان شاء الله بس کار رواني میں انشاءاللہ چچ روانی زن اس موٹر تکیه موٹر تکیه اتاری موار وست چه سٹارٹ کر پیدا والی میدہ انشاءاللہ کی کار تاسو پتی نہیں صرف وائے تاسو انشاءاللہ تعلیقاً بھی موٹر نہ چالے ما تا مسئلہ یادا و ما تبرکن بھی دا انشاءاللہ ودا دسی چلو کو میدہ انشاءاللہ کی کار نورازہ زین کی مخبرہ کی ناستا کرنا مسئلہ مزدکڑا اتق قول میں درتا دا محدثین نہم قول میں درتا دا فقہاو پا انشاءاللہ لسم درتا یو قیمتی خبرم کو چی یو سڑی خبر اوکڑا
ان شاء الله نه دا ویلي د خبرې او د ان شاء الله په منځ کې سا واغست او سیلو سای واغستا لکه دمه و ستړی یا اسویلو یا پرشنګیو یا لاړې ټکړي یا پوزه پاکه کړه بیا وی ان شاء الله اوس دې سره فصل راغی کنه نه د نیر نشي په تنفس سره په تصاعب سره په عطاس سره په القاء البزاق سره پیږي دې سره فصل نه راځي دا ان شاء الله بس موصولا دا مفصولا یو لسمه خبر از دکای پیږي کله سړی نه یو ان شاء الله يرش او پس ته یادې دلونه ان شاء الله وي نو حکم څنګه دی اے ذکر بعد النسیان دا پشان د ذکر بعد القول خبر دې وکړه ان شاء الله دا نه يرش او پس ته یې دی ان شاء الله د دې حکم سره دا داسې دی لکه پس ته خبرې نشي ذکر کړي ها ذکرها بعد النسیان كذكرها بعد القول پس ته چانه پس ته قول دلته د څه وایي ها الا يشاء الله الا متلبسا بمشیت الله خبر چکه دې سره بد الله مشیت سکه یو ځای کې بان تقول تبوي ان شاء الله واذكر ربك او یاد وقت الرب لرا اي مشیته معلقا بها الله یادول سمان الله مشیت یادوا او معلق کده دې کلام سره اذا نسيت التعليق بها چې کله تعلیق د نس شو ير شو دا تعلیق مفعول د نسیت او بیا وی ويكون ذکرها بعد النسيان كذكرها مع القول ذکر د دې بعد النسيان دا سه ده لذکر مع القول قال الحسن وغيره ما دام في المجلس ما تغوره دا چې څومره خلق تاخير ویلا تقول په تاخير کیو کنو د ټول د دین استدلال دي آیات خو استدلال غلط ته ګوره ولی زکا چې معجم تبرانی کې بدر تراش چې دا تاخير رسول الله مبارک پورې خاص امت لپاره دا مسله ده چې بدر تراش معجم تبرانی کې ها معجم الکبیر د امام تبرانی کتاب دی هغه کې بدر تراشی چې ان التاخير خاص بالنبي صلی الله علیه وسلم یو جن زموږ علماء وایي په ظاهر قران پسې بنسي په ظاهر حدیث دغه په تحقیق کې دا مجتهدین او د علماء او د دومره خواریان کړي دي د زمونږ د پاره کړي دي چې زمونږ استدلال په ظاهر دی او هغه سم وردن نشو جو مقصد معلوم کړي دا تاخير چې راغله ده کنه اذا نسیتا دا چا پورې خاص ده دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ها راځه وقل اوایا آسان قریبا دا ان یهدینی ربی چې سم او صاف لارو قیمت رب زما لاقرب من هذا دی نږدې دینا هذا اسم اشاره ده مشان له ولا پکار ده اے من خبر اهل الكهف خبر ده چانه کهف فی الدلاله علی نبوتی په دلالت کې پر اے دي اصحاب کاف نبرات بل الله روخي چې هغه ډېر اقرب زما په دلالت دا خودمره نږدې نه بل نږدې به براته وخی رشدان د جهاد د چانه هدایت رشدان چې ده مفعول مطلق د يهديني د پاره من غیر لفظي ما تګور موريسي والنازعات النزعا لك نزعا ها غرقا نو دا دته مفعول مطلق من غیر لفظي دا مفعول مطلق سره من غیر او وقد فعل الله تعالى ذلك او الله تعالی دا کارو که د دین ورته ډیر اغرب خود څه شي
اصحاب کهف دومره غریب دا خو غریب و ناشنا و د دین الله تعالی پیغمبر ته سو خود اغرب چاغه اسرار او علوم تر قیامت پورې چې سکی کنه کما اسرار چې د الله تعالی وغه ورته خود پښپد چا کې معراج کې او علم د اولین او د اخرین دیو جن مولوی سے مسند الفردوس کے بدر تراش دا ابو رافع پر روایت کے رسول اللہ مبارک فرمائیں آدم علیہ السلام تا اللہ تعالی دما یحتاج علم طول سمسئی کاسا عرش انسان تو ضرور زما علم دا آدم علیہ السلام دا علم لډیر اعلی څنګه وی زما امتیان چې تر قیامت پورې زهر یو امتی پیجنم په شکل په نوم د پلار په نوم او د کړي دا علم دا غنه زیات نشو آدم علی السلام ته صرف د دې دغه نمونه د شیونو مسمیات نمونه ورته یاد او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته د هر امتی نوم او شکل او د پلان او د کړي موږ تاسو ټول الحمدلله رسول الله مبارک پیږي دا ځکه چې ویده شو کنه او خوف کې رسول الله مبارک وین نو نمره ته یادای فلانی څنګه نو والا چې زموږ نوم ورته یاد نه او زموږ شکل نه پیژاند نو به براتوي نو دا ورته یاد ښه دا مسند الفردوس کې نو دا اصحاب کهف خو یو غریبه قصه ده خود دین الله پیغمبر ته اغرب خود او یہ دسی ورته وای چې د دینه باچې بات الله مال راکی چې په دلالت کې د اصحاب کهف مختنه ولې کول چې د په نبوت دلالت کوي کنه دسی وکنه نو ورته وای زما پیغمبره دا خو غریب کار دی دا زما په نبوت دلالت کوي خود دینه به الله تعالی تاسو خای اغرب خای بس گزارا اللهم صل وسلم ومولا